الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دما ډېر عزتمندو مشرانو او دما مسلمانانو رونو خیاندو امیاندو نن بدیمو موضوعی انشاءاللہ ریاکاری پښتو کې مرتمو ریاکاری ایو او په اردو کې ریا ورته ای په عربي کې مرتریا ای ریا مطلب دادا چې هغه یو نیک عمل چې هغه د خلقو خیالو د پاره وشي کغه مونږ دا او کغه نفلونه دی او کغه روزه دا او کغه حج دا خو چې هغه کې د دې عمل کون کی نیت داوي چې ما د خلق وګوري او د خلق وایي چې دا خوري خسړی دا او ډېر نیک سړی دا نو دغه ریاکاری چې دا دغه عمل دا الله په نيز باندې دانه قبليږي دا بالکل ضایع کیږي او د دې ډیره سخت سزا هم ده چونکی دغه صفت یا دغه کوم عیب دا په مکشتا دا کله کله شیطان مزړه ته دا خبره راوچي نو چې کلم په کوم عمل کې د مو پزړه کې دغه خبره راشي زه د مونږ کوم یا زه روزانه سم یا زه بل عبادت کوم هر یو عبادت تا یا زه صدقه ور کوم نو چې دغه نیت د مو پزړه کې راشي چې د خلک وایي چې دا خو ډیر خسړی ده نو پکار ده چې فورا مو وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د شیطان وسوسه زړه ته راشي او په دې سوچ سره دغه ټول عمل الله تعالی زه کوي ځکه چې الله تعالی خالص تا خالص مطلب دا چې الله تعالی په ذات کې یو دا هغه په صفاتو کې یو دا او هغه په عبادتو کې هم یو دا یعنی عبادت هم پکار دي چې موږ کوو نو خالص د الله رضا د پاره وکړو چې الله رضا نه علاوه بل څه د پاره نوي کني د عمل بیا قبليږي نه او بیا د ما عزتمندو عمدارنګي الله تعالی هغه عبادت الله ته پسند چې کوم عبادت خالص الله رضا د پاره وشي نن د لوډ سپیکر لک خراب ته پاسه ولا لری خلکو ته आवाज نه ورسي به لګر نږدې شو دا आवाज رسی بس به ټیک دا نو ریاکاری چې دا بریا چې کوم عمل کې راشي دغه عمل چې دا د الله تعالی زه کوي دا الله نه قبلای او د ریا چې کوم عمل یا د کوم صفت ضد هغه ته اخلاص یی اخلاص دی ته یی چې کوم یو عمل د الله رضا ده پاره وشي او کوم یو عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وشي د متبلیغ ملګری تشبیق نمبر بیانوي پاګه کیو اخلاص هم ده نو اخلاص دا انتهایی ضروری ده په هر عمل کې په هر یو صدقې کې په هر یو نیکی کې په هر یو فرض او په نفلو کې چې دا خالص د الله رضا ده پاره وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وي او بیا ریاکاری چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرک اصغر میل دي چې دا شرک تا وړو کې شرک تا او بیا ریاکاری ته منافقت هم ویل شي دي چې دا منافقت ده جګه چې بدی عمل کې الله سره تا بل څوک شریک کړلو نو دا شرک شولو او په دې عمل کې تا په څرګند باندې خدای عبادت کوي خو پټي په دزړه کې دا نیت دا چې د خلک وایي چې دا خسړی ده نو دا منافقت شولو او ځکه په قران کې الله فرمایي چې یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا منافقینو په باره کې الله فرمایي چې دا کوم عمل کوي کوم عبادت کوي نو دا یراؤون الناس دا د خلقو خیالو د پاره کوي ولا یذکرون الله الا قلیلا او دا الله ذکر نه کوي خو ډیر لګ
چې کوم لک کوي هغه هم د خلقو خیالو د پاره کوي خلقو خیال کوي لک هغه هم د خلقو خیالو د پاره کوي او بیا په قران پاک کې الله فرمایي کلذي ينفق ماله رئاء الناس اے مومنانو اے مسلمانانو تاسو هغه شان د خلقو په شان د عمل ونکو چې هغه خرچه کوي صدقه کوي خپل مالونه د لګئی د الله په لار کې خو پزړه کې چې شی رئاء الناس د خلقو خیالو د پاره مال به ولګئی ظاهره باندې ودایي چې الله په لار کې استعمالوم جمعات کې ور کوم مدرسې کې ور کوم غریبانو ته ور کوم خپلوانو ته ور کوم خو پزړه کې به دا خبره وی چې د خلق د ما صفت وکي او د خلق کې زده سي ډیر سخی ولګيګم خسړې ولګيګم نو دا دې باره کې الله تعالی فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو کې دغه صفت را نشي دریا کری او بیا په قران پاک کې الله تعالی فرمایي فویل للمصلین هلاک تشي هغه منسکون کی یعنی یو سړی منس کړي دا جمعه تر غلې دا او دسي کړي دا وختي رغلې دا شپې رغلې دا او دې منسکون کی باره کې الله فرمایي چې دا د الله تبا کی الله په خپل یې دا کوم یو منسکون کې دا الذين هم عن صلاتهم ساهون چې د خپل منځنه به خبره ده د په منځ کې سستی کوي سستی سره منځ کوي خو په سستی سره کوي یو اپ کې دا او دویم دا ده الذين هم يراؤون دا منځ کوي د خلکو خیالو د پاره خلکو خیالو د پاره جمعات ترچی خلکو خیالو د پاره منځ کوي نو الله په خپل فرمایي چې دغه منځ کوونکې فویلون دي د پاره هلاکت تا دې د پاره تبعی دا دومره لوی سزا ده ستړی بمشیو سړی ګرمي دا او ساړه دا او بے خوبی شي جمعات ته براشي خو چې دا منځ کې معمولی غونډه ریا پیدا شي د خلکو خیالو د پاره شي نو بس دا منځ هر څلاړو ضیا شولو دا ختم شولو او بیا د ما عزتمندو خاص خبره دا چې کوم سړی ریاکار وي چې عمل د خلکو خیالو د پاره کوي دغه کسب الله تعالی یو نه یو وخت کې به الله ذلیلوي دا به ذلیل کی الله دا به شرمېدا شي د خلکو په مخ کې خلکو ته پته ولګي چې دا سړی مخلص نه و دا اسه فائدې د پاره او د مفادو د پاره او د ځان مشورتي د پاره د جمعات ترتلو منځونه کولو او نیکیانه او صدقې کولې دویمه دا چې ریاکار سړی چې دا ریاکاری دې د پاره کوي چې زه په خلکو کې مشهور شم سفلنه سړی ډیر نیک دا او ډیر بزرګ دا او ډیر تقوادار دا او ډیر پرهیزګار دا جمعات دا ډیر رچی قران ډیر یای صدقې ډیر ور کوي درسونه کوي مدرسې چلای خو الله تعالی بدا ذلیلای چې په دې پزړه کې ریا ده تب الله ذلیلای واورځي دا به ذلیل شي نو دې د واجنه هر یو نیک عمل کاغه خلکو ته قران خیال ویل نه دی کله کله انسان ډیر زیات په خپل ځان باندې وډر شي سمامولی شان دې وړه کې ریا راشي هر څه لاړو ضیا شو او بیا هغه عمل هغه نیک عمل چې هغه د خلکو سره مقابله د لپاره چوک شروع کی خپل ځان مشورتي د لپاره چوک شروع کی خپل ځان د دنیا ډیر اولو د لپاره چوک شروع کی دنیا د لپاره هم د څه خلک مشتا چې دا دین چلای دنیا د لپاره استعمالای چې دنیا ډیر شي کاروبار مخشي خلک په ما باندې اعتماد وکي چیرې دا غوړې منځ گزارې سړی دا راشم دینه سودا کوا راشم دي سره ملګرتیا کوا راشم دي سره خیر خېګړه کوا نو دا ټول عمل د انسان ضیا شي بیا او بیا د ما عزتمند کوم سړی مخلص تا الله رضا د پر څوک سره عمل کوي دیب الله تعالی په بندگانو کې هم عزتمن کی او د الله په نسبت باندې هم بدا عزتمن دي کله ډیر غریب انسان ویل دا ډیر پټ په محله کې په کلی کې دا پټ سړی دا خود دې په ځړ کې اخلاص تا نکی لګا دا خود الله رضا د پاره دا د دې سړی عزت به د خلکو په ځړ کې وي د دې سړی عزت به الله سره وي ځکه چې عزت خود الله په لاس کې دا او ذلت هم د الله په لاس کې دا او بیا د ما عزت مندو یو طویل حدیث تا
دی حدیث باندې تاسو ځان پوي کو ان شاء الله دې کې پورا تشریح شوی دا د خبرې سره یا شي ته شي او څوک سره یا کاری کوي هغه هر څومره زیاته نیکی ده هر څومره ډیره قربانی ده هغه کې ریا شامل وي هغه الله نه قبلای خو خود نه الله چې الله تعالی جهنم ته بیاي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد قیامت پورې جبا ټول اول د هغه انسان په باره کې فیصله کیږي چې هغه د الله په لاره کې شهید شوی دا د الله په لاره کې شهید هغه چاته ویل شي چې هغه کافرانو سره جنگ کوي او په جنگ کې ده ولګيږي او مړ شي دې ته شهید یل شي قیامت پورې جب الله تعالی ټول اول د هغه شهید په باره کې فیصله کوي نو الله تعالی به आवाज وکي چې تشولو هغه شهید نو فاوتی به نو ملائک به هغه شهید راولي الله تعالی ته به پیش کی چې کله الله ته به پیش کی نو بیا به الله ورته وایي چې تابانه په دنیا کې ما څومره نعمتونه کړیو دې شهید ورته وایي چې او الله تعالی باندې ډېر نعمتونه کړیو فلانه شی مدر کړو فلانه مدر کړو فلانه مدر کړو نو بیا به الله ورنه سوال وکي فما عملت فيها نو تا په دنیا کې کوم عمل کړو ما ته د دومره ډېر نعمتونه در کړیو تا کوم عمل کړو دغه انسان دغه شهید و جواب ور کې الله تا چې قتلت فيك حتى استشهد ما د تا په لاره کې جنگ کولو تر هغه پورې ز شهید کړل شوم زمړ شولم د تا په لاره کې دغه قرباني ما ور کړی دا نو الله به ورته جواب ورکړي کذبتا درویغ د ویلو الله خود زړونو حال خبر ده کنه الله به ته فرمایي چې کذبتا دروغ د ویلو تا خو د جهاد دې د پاره کړو چې خلق د ما صفت وکي خلق وایي چې دا ډېر جرأتمن سړی دا او ډېر تکړه سړی دا نو وقت قیل نو خلق تا صفاتونه ډېر بیان کړو په دنیا کې هر چا د تا صفت بیان کړلو بیا به الله اعلان وکي ملائکه ته تراشي او دغه سړی په څټ زړن کوي سر اعلان دی کو ابخې پاسه کوي حتی القي فی النار او بیا به دا کسب او دوزخ کې ورواچي بدین اندازه لګوا شهید نه شهادت نه زیاته قربانی خو بل نشي کېدل چې خپل ځان ویر کی خو کنیت کې انسان فرق راشي نو د هر څه ضایع شول ختم شول او بیا مو پشان دی دا وړ وړ اعمال دا ټوټه پټه اعمال اسیم لګ زګ اعمال دي مات ګډ اعمال دي چې دې کې مریا راشي نو بیا ودا الله څنګه قبلای او بیا فرمایي چې بیا الله اعلان وکي چې ورجل تعلم العلم وعلمه هغه سره باره کې چې هغه په دنیا کې علم حاصل کړو او دا علم نور خلقو تخیلو قران ازدا کړو علم ازدا کړو او دا علم به نور خلقو تخیلو وقرأ القرآن او دا قران قرات ازدا کړو علم ازدا کړو دا قران قرات هم ازدا کړو یعنی قاری هم او عالم هم فاوتی به نو دغه کسب الله تعالی واستل شي الله ته پیش کړل شي نو بیا الله تو فرمایي ستا ته ما په دنیا کې کوم شیونه در کړیو څومره نعمتونه مدر باندې کړیو نو دغه کسب الله ته جواب ورکړي ستا ما ته ډیر سره کړیو نو الله به نه بیا پښتنه وکړي چې فما عملت فيها نو تابع په دنیا کې څه وکړلو بیا به دغه کسب ته جواب ورکړي تعلمت العلم وعلمته ما علم حاصل کړلو او بیا منور خلق ته وخیلو وقرأت فيك القرآن او د قرآن مزدکړلو د قرآن مو بیا نور خلق ته وخیلو نو الله به ته جواب ورکړي کذبت دروغ د ویلو ما د پاره د ندی کړي دي خو څه د پاره د کړي دي تا خو د علم دې د پاره حاصل کړو چې خلق د تا صفت وکي چې ډېر ښه عالم دا ډېر ښه تقریر کوي ډېر ښه درس کوي ډېر ښه قرات کوي ډېر ښه تلاوت کوي تا خو دې لپاره د هر څه کولو چې خلق د تا صفت وکي
وقد قیل نو خلقو د تا صفاتونه وکړلو نو بیا به الله ملائکه تو فرمایي صدا وسونه سی او پچټي زړان کوي ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار نو دی به پچټ زړان کی او تر دې پورې چې دی به ورته ورواچي جهنم ته به ورواچي دا هغه عالم دا ټول عمر په علم کې تیر کړی دا خو چې په نیت کې فرق راغلو نو هر څه لاړو ضیا شو الله تعالی د مو باندې رحم وکي او دریم هغه کس دا چې ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله چې الله دې مالدار کړو دې ته الله ډېر وسعت ور کړو او دې ته الله تعالی مال ور کړو نو دغه کسب الله بو فرمایي چې دا ما تراولي نو فاوتی به نو دغه کسب الله په حضور کې پیش کړل شي نو الله ورنه پښتنه وکي چې تا ته ما فلاني نعمتونه مدر باندې ډیر کړیو مال مدر کړیو دا شه مدر کړیو دا مدر کړیو دغه انسان به وایي چې الله تعالی ما ته هر څه کړی دي نو الله به نه پښتنه وکي چې فما عملت فيها نو تا بیا څه وکړو په دنیا کې تا دې مال سره بیا څه وکړلو نو دغه کسب او ته جواب ورکړي چې یا الله ما دغه مال د تا په دین کې لګولې جمعتونو کې مو پیسې ورکړې وې په مدرسو کې مو ورکړې وې غریبانو ته مو ورکړې وې او هر قسم دینی لارې کې مدا استعمال کړې دي الله بو ته فرمایي چې کذبت دروغ د ویلو تا خو دروغ ویلو تا د هر څه لګولې دا هر څه تا پیسې لګولې وې جمعات کې دم ورکړې وې غریبانو ته دم ورکړې وې خو ليقال جواد دې د پاره چې داخله کوئی چې دا جواد دا جواد مطلب سخی داخله کوئی چې دا ډیر سخی انسان دا او ډیر صدقې ور کوي نو الله بو ته فرمایي چې خلکو د تاسو صفاتونه وکړو په دنیا کې نو ما سره تا د پاره هیڅ نشتا ثم امر به فسحب على وجهه او بیا به الله حکم وکي چې دا پڅټ کوي او وای تړي حتا القي في النار تر دې پرې چې دا به جهنم ته ورواچي بیا نو د ما عزتمندو دا یوګد حدیثو او په صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی دا صحیح حدیث تا نو دینه زیاته قربانی بل د چا کې دل شي چې یو کس ته هغه د خپل ځان قربانی ورکړي دا یو کس ته هغه خپل ژوند ټول علم د پاره ورکړي دا یو کس ته هغه ټول مال د الله په لیاره کې لګولې دا خو په نیت کې فرق تا چې په نیت کې فرق شول نو هر څه لاړو ضیا شولو هر څه لاړو ختم شولو نو دې د وجنه د ما عزتمندو ډیر زیات مت احتیاط پکار ده په دې خبرو کې صرف د الله رضا د پاره هر یو کار پکار ده کغه چاته سبق خیل دي کچاته درس ور کول دي کصدقه ور کول دي او ک جهاد کول دي او ک نور عبادت کول دي خالص د الله رضا د پاره کول دي او د ما عزتمندو باس خلق د سیدی بیا چې هغه به اعمال کوي او خلق به هغه صفت کوي خدای به نه غوړي چې د ما صفت د وشي یعنی فورا دغه حدیث نه بعد د هر چا په زړه کې دا سوال خو پیدا کیږي کنه دا سوال پیدا کیږي دا چې یره خلق خود ما صفت وکي نو بیا به څه کوم ما یو ځای کې محمد له صدقه یو ور کړل یو کس خلق به دغه صفت ظاهره خبره له خلق به کوي یو کس ته هغه jihad کوي شهید شوی دا خلق به دغه صفتم کوي یو کس ته هغه عالم دا هغه صفت بم خلق کوي چې ښه عالم دا ښه تقریر کوي یو کس ته چې ښه قاری دا ښه حافظ دا هغه صفت بم خلق کوي خلق خو به صفت کوي نو دې د وجنا یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا الله نبی کيو کس یو عمل پټي کوي خلکو خیالو د پاره نه کوي الله رضا د پاره کوي خو چې خلق دغه صفت کوي نو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې و فرمایلو چې تلک عاجل بشر المؤمن دا مؤمن د پاره خوشخبری ده چې په دنیا کې الله ورته ور کوي نیت خو ټیک تا کنه خبره ده نیت تا دا نه چې یو کس صفت کیږي هغه عمل به ځای کیږي دا اضافي ده الله طرف نه یو احسان ده دا الله طرف نه یو خوشخبری ده مؤمن د پاره چې د دې صفاتونه کیږي د دې د جهاد د دې د شهادت د دې د علم د دې د قرات
او د دې د صدقو صفت کیږي خو نیت ټیک ده نو الله پیغمبر اسلام فرمایي چې دا الله طرف نه خوشخبری ده د مؤمن لپاره دا یو اضافي احسان ده د الله پاک او بیا د ما عزتمندو او دا هم د اخلاص نشانی ده وا چې یو کس دا نه غواړي او خلک دغه صفاتونه کوي دا پخپله د اخلاص یو نشانی ده هغه انسان ته پخپله پته لګيږي په ځړه کې هر چاته اخبار څوک خپل ځړه خبر ده او بیا د ما عزتمندو الله په قرآن کې فرمایي د داسې مؤمنانو په باره کې چې هغه نیکی کوي خلق دغه صفاتونه هم کوي خو په ځړه کې نیت صحیح ده ويطعمون الطعام على حبه او د خلکو ته ټیکاله ور کوي روټي ور کوي د الله په محبت کې د الله رضا ده پاره مسکین او یتیم او اسیرا غریبانو ته یتیمانو ته او قیدیانو ته دوی ته دا روټي ور کوي خو څه ده پاره د ځان خیالو ده پاره نه خالص د الله تعالی رضا ده پاره او بیا الله فرمایي انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دا صرف د الله رضا ده پاره دا صرف د الله رضا ده پاره دا دې ده پاره نه چې دا خلق متصب دلاره کی او خلق د مشکوریا ادا کی یعنی په صدقې ور کولو کې به دا هم تمه نه کوي چې دا خلق د ما شکریا ادا کی چاته به دام نه یې چې ما د دعا وکا چاته به دام نه یې چې د ما د یو کار وکا خپل نیکی ور باندې ځکیږي لګیا دا ځکه چې هغه خو اسیم ته د دعا کوي او کته د دعا ونه کی مثلا یو غریب ته مو امداد ور کړلو چې هغه دعا ونه کی نو الله خو ګوري الله خو ګوري چې د امداد وکړه د الله رضا ده پاره نو بیا نو د الله رضا ده پاره چاته یو شی ور کړل شي هغه کې بیا د شکرې تمه هم نه د پکار صدا به د ما شکریا ادا کی هم دارنګي چا سره څه احسان وکي نیکی وکي هغه نه دعا مغواړه د علماء فرمایي څنګه نه دعا مغواړه اسیم ته هغه دعا کوي او که دعا ونم کینو الله خو ګوري هم دارنګي مطلب خو ډیره لري خبره ده چې چا سره نیکی صرف دې د پاره وشي څنګه نه د مو مطلب ورنه پوره کوو او بیا الله تعالی په قران کې فرمایي هل اتاک حدیث الغاشیه قیامت په باره کې خبره کوي الله ستاسو قیامت نه خبر یو وجوه یومئذ خاشعه فاغه وريځ کې به باز مخونه تک تور وي یو مخبو یا به تور وي دا به ویلي تور وي عاملتن دې ډېر عمل کړی وي ډېر عمل به کړی وي او ستړی شی وي د په خپل عمل باندې ناسبا خو الله تعالی به هغه عمل قبول نه وی کړي ځکه چې هغه کې بریاوي هغه به الله رضا ده پاره نه وي او بیا د ما عزتمندو دسی خو نه وي الله د نکی سیمودا روزه او د سخته ګرمي او بیا د جمعه ترتل او بیا په دې کې تراویح کول په دې کې منځونه کول او شروع شپه عبادت کول او ورځ عبادت کول او بیا اعتکاف کول او بیا صدقې ور کول بیا چاته روزمات ور کول اسینا چې د مونیتونو کې فرق راشي او د حادثه مزایا شي او دا عمل او د نیکی په ځای باندې موږ لپاره دا ګناه وګرځيږي موږ لپاره د سزا سبب وګرځيږي نو ډېر زیات احتیاط پکار ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر زړه ریګم په دې خبره باندې چې ما د امت دا په شرک اصغر کې مبتلا نشي یعنی د ما امت به سنوي ته دا بچیتا بوتانو ته بسجدي ولګي چې ته قبرونو ته بسجدي ولګي اگر چې دا پاکستان دي دا پاکستان خو پیغمبر اسلام فرمایي زه ډارېږم په دې خبره باندې چې ما امت به شرک اصغر کې مبتلا نشي نو صحابه او پښتنه وکړه دا شرک اصغر څه شي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې شرک اصغر دا ریا ته لشي هغه عمل چې هغه خلکو خیر د پاره کوي نو دې د وجه نه د ما عزتمندو قیامت پورې دي هغه چا په دنیا کې ریا کړی دا په عمل کې دا شرک اصغر کړی دا الله به قیامت پورې جدو تو فرمایي چې اذهبوا الى الذين كنتم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء الله به تو فرمایي چې لاړ شي تاسو خو عمل هغه خلکو د پاره کړو لاړ شو هغه خلک تاسو ته بدلا دیر کی کنه تاسو ته خلک جنت دیر کی جنت خدا الله په لاس کې ده جنت خدا خلکو په لاس کې نه ده
نو دې د وجنه هر عبادت هر نیکی د خلقو د پاره نه بلکې الله د پاره پکار ده. او بیا د ما عزت مندو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دغه اعمال څو وګوري سړی او ته حیران پاتې شي. بیا غنا بعد صحابه کرام نه بعد نور خلق وګوري نیکان بزرگان تابعین تبع تابعین هغه اعمال څو وګوري سړی به ته حیران پاتې شي. یو کس هغه وفات شولو چې وفات شولو نو د دې یو ملګریو هغه دا خبره وکړه چې دا هغه کس ته چې دی به ایوارې د روژه ستله او ایوارې د به روژه نه ستله ټول زندگی دې سکړی اوسې ایوارې د دې روژه وا او ایوارې به د دې روژه نه وا خو کمال څه کمال دا او ته بهر خلق خود نه خبر چې خپل بیبي مور نه خبره چې ما خوان نن روژه ده دا بشپې په څدلې وي دی به پر شمع کړې وي دی به روژامات کړې وي خپل خزم ور نه خبره دومره زیات احتیاط کړي دا غو خلکو به دا کوم کس خبره کوله نو دا ورنه به څنګه خبر شو دا ځکه خبر شو چې دی به هم دغه عمل دي دواړو په شریکه د عمل کولو چې وارې به روشاني ولا او وارې به روشانه نه ولا. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری او مسلم کې دا حدیث تا چې من سمع الله به ومن يراعي الله به. الله فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې چا د چا اوریدلو د پاره یا د چا خیالو د پاره کوم عمل وکړلو بس دغه عمل مغه د پاره شولو د الله رضا د پاره نشولو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الأحب العبيد إلى الله بشک الله ته ټولنا خوږ بندا خوږ انسان هغه سړی دا الاتقیا چې د پرهیزګار وي او الاخفیا او د خلقو نه پټ وي خلقو ته پته هم نه وي چې دا دومره نیک سړی دا او حالان کې الله ته معلومه وي چې دا څومره نیک سړی دا داغه نیکی خلقو نه پټ وي داغه عبادت خلقو نه پټ وي داغه صدقې خلقو نه پټ وي بس صرف الله سره داغه تعلق وي خلقو خیالو د پاره نه وي. نو دې د وجنه د ما عزتمندو ډیر زیات خیال پکار دا. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې کله یو کس او یو انسان او یو بندار یا کری کوي نو الله فرمایي فرشتو ته ملائکو ته چې انظروا الى عبدي كيف يستهزئ به دا وګورو دغه انسان د څنګه ما پرې ټوکی کوي ویلاړ ما د پاره دا جمعه ته ما په نامه باندې راغله دا او عبادت خلقو د پاره کوي دا خو ما پرې خاندې کوي. نو دا الله دینه زیاته خبره بل څه کېدل شي چې الله پاک یو انسان باندې کې وایي چې دا ما پرې خان دي نو هغه ته باغلا کومه سزا ور کوي کومه سزا هغه ته الله ور کوي. نو دې د وجه نه په هر عمل کې احتیاط پکار ده ډیر زیات احتیاط پکار ده. او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د ریاکار سړی درې نشانی دي چې ریاکار سړی ته پیژنې هغه په درو نشانو باندې و پیژنه یا بل څوک ویلې پیژنې خپل ځان دي نشانو سره اور فټ کا ما کې خدا نشانی نشتا ځکه چې خپل عمل سه کوونه دا بل ته نه دي کتونی. نو ټول نه اول نشانه دا چې کله د عبادت کوي بیلا جداوی چوکي ګوري نه نو دا به عبادت کی سستی کوي. لکه مثلا کده مونږ کوي بیلا دا انسانان نه ګوري نو دا به منځ کې سس پوس پوي بس ځان بخلصي دي منځنه دا یو نشانی ده. او دویمه نشانی ده چې کله د په خلکو په مخ کې دغه مونږ کوي نو بیا به خشوع خضوع سره دا مونږ کوي ورور وکي آرام سره وکي طریقې سره به رکوع کوي طریقې سره به ځکه چې دینیت بدایي چې د خلک ما وګوري دا به الله رضا لپاره نه وي که الله رضا لپاره وینو هغه مونږ به هم خستا وای چې کوم د بیل کولو ځان ته کولو. او دریمه نشانه دا چې کله څوک د دې صفت کوي د ریاکار سړی د به عبادت کې نورم زیات شي عبادتونه دا نور زیات کی ځکه چې یی خلق د ما صفت کوي لګیا او چې خلق د دې صفت نه کوي نو د به عبادت پرګدي بس ځکه چې دې عبادت خو خلقو د پاره ده. نو د ما عزتمندو بیا ریاکاری نه بچ کېدو د پاره یو څو طریقې دي چې سړی څنګه ریاکاری نه بچ شي ځکه چې دا ډېر ګران کار ده
دی شیطان نه بچوک داخله سید شیطان خو سړی ته خامخه پزړه کې دغه وسوسه اچي. نو ټولو نه اول علاج دادا چې سړی ریاکاری نه خلاص شي، چې الله سره د انسان تعلق جوړ شي، الله سره د غزړه د خپل جسم دسي معلق کې دسي مضبوط کې چې په عمل کې ریاکاری بالکل را نشي. دومره محبت الله سره پیدا شي او دومره مینا الله سره پیدا شي. او دغه مینا په څه شي پیدا کیږي؟ دغه مینا په قران پاک باندې پیدا کیږي. دغه مینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو سره ژوند باندې پته کی پیدا کیږي، چې د پیغمبر په طریقې باندې ژوند تر کې. او دغه مینا چې دا تاسو ته یو لفظ خیم، دغه لفظ تاسو هر وخت یایو، نو دغه مینا او د عبادت به بیا صحیح وي. هغه لفظ دا چې ایاک نعبدو، یا الله خاص ته عبادت کوم. هر وخت دغه لفظ پکاره چې دا مو یایو، دا مو منځ کې میایو چې ایاک نعبدو، یا الله کدما صدقه دا، کدما عبادت تا او کدما نفل ندي، دا خالص د تا رضا د پاره دا بل چا د پاره ندي. او بیا دویم پکاره چې مو په خپل ځل کې اخلاص پیدا وکړو. ځکه چې الله تعالی په قران کې فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين. الله فرمایي چې دوی ته حکم نه ده شوی مگر د دې خبرې چې دوی به د الله عبادت کوي په داسې حالت کې چې دا به اخلاص کوونکی وي الله ته. د دوی دین چې کوم ده، د دوی ژوند طریقه چې کومه ده، دا به خالص د الله رضا ده پرې. نو په هر وخت کې دغه پزړه کې ساتل پکار دي. او بل دا خپل نیک اعمال پټول. نیک عمل چاته خیال نه بلکې نیک اعمال پټول تر دې دا پوري چې وسره سیږي. نو خپل خزینه هم پټ کا نیک اعمال، او خزه د خپل خوند نه هم پټ کی نیک اعمال. او د مخو سیستم دا د مخو طریقہ دا د کله شپې تهجد وکړو، ستړي شو، نو بیا سحر چې کوم دا څه طریقې سره چاته ځان خيو. کله چاته وای ته ستړی یم مړه شپې مې عبادت کړې ده، کله چاته وای ته شپې مې خوب نه ده کړې، طبيعت مې ځکه خراب تا، نو غابونه پښتنه وکي چې ویلې د خوب نه ده کړې، بیا به زور توای ته ما خو تهجد کړې ده روغ شپه، نو بدل لاړو تبا شو ده. دغه دائم عمل لاړو بس ختم شولو د عمل. دا الله رضا لپاره نشو، دا د خلکو خیالو لپاره شولو. نو دای دریمه طریقه ده د ریانه د ځان بچ کېدو لپاره. خپل هر یو نیک اعمال کغه فرضی اعمال او کنفلی اعمال لا هغه پټول چاته نه خیال، چاته نه خیال. خلق عمره ته سي جمعات کې اعلانو کی، محله کې اعلانو کی، بازار کې اعلانو کی، دکان باندې غټ کاغذ ولګي زه عمره ته تم. بیا نن خو نن ثواب کې بل نه خرادار اغلی دا چې څوک عمره ته لاړ نه وي، بیا فیسبوک کې فوټوان ورکړي، احرام بیا چولې یو فیسبوک کې او مکی سره لاړم، خانه کعبه سره لاړم او طواف مکمل شولو، عمره مکمل شوله، دویمه عمره مو وکړه، مدینه ته لاړم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي زیارت مو وکړل. څه ضرورت تا کده الله رضا ده پاره وې، نو بیا به دا فیسبوک کې ولا کیمرو کې بدانه راتلای. دا بنده نو دې د واجنه دښینه ځان ستل پکای، دا ډېر خطرناک عمل ده. او همدارنګي مو خوشحالي ګو دیتا چې زه حج وکم، خلک ما ته حاجی صاحب وای، نو دا حج خو مو حاجی صاحب د پاره نه کړي، حج خو مو الله رضا ده پاره کړي، دا خو د الله رضا ده پاره ده. نو دې د واجنه وس مطابق صورت وس رسیږي. یو ځکه خو انسان به وسه د غبیله خبره ده، څومره وس رسیږي خپل نیکی خلقو نه پټول، خصوصا نفلی عبادت، نفلی صدقه دا خلقو نه پټول څخه خلق ور باندې خبر نشي. نو بیا ودا الله په نيز باندې دا بالکل قبليږي ان شاء الله. او څلرمه طریقه دا ده سحر وخت دغه سوچ کول، زه څه یایم د الله واوري، زه څه ګورم نه، زه څه کوم ان د الله ګوري. دغه ایمان جوړول بس، زه څه کوم نو ما الله ګوري. ځکه چې الله په قران کې فرمایي چې ما يلفظ من قول الا لديه رقيب. دغه انسانان یو خبره د سینشي کوله مگر د ما رقیب ور سره دا فرشتہ ور سره دا هغه فرشتہ غلکل کوي. هر یو لفظ دغه فرشتي لیکي، خي طرف ته ولي باندې میو ملک دا او په ګس طرف ولي باندې میو ملک دا دغه لیکل کوي بقاعده. نو دې د وجنا دغه نیت کول، دغه پزړه کې اراده کول، زه شي کوم د الله ګوري، د الله ګوري او کوم یایم د الله تعالی ووري. او بیا د ما عزتمند الله فرمایي ولقد خلقنا الانسان
ونعلم ما توسوس به نفسه بشکه دا انسان مو پیدا کړی دا او بیا مو خبر یو دا هغه خبرونه کوم وسوسه د دې پزړه کې راغورځيږي د شیطان وسوسونم الله خبر ده او بیا هغه وسوسه د نفس ورته انسان ته زړه کې واچي نو دا نفس وسوسه دا د شیطان وسوسې سره د نفس وسوسې نه هم ځان ستل پکار دي اصل کې دا نفس دا خواهش وی کنه ته زه مشهور شم او زه خلکو کې ډیر عبادت گزار شم او زدا شم د ما عزتمندو بزدايو څو خبرې وي دریا په باره کې الله تعالی د پدی خبرو باندې متپوی راکړي الله تعالی د پدی باندې عمل کولو توفیق راکړي د ما عزتمندو ډېر روزي تیرې شوې لګي روزي پاتې دي همدارنګ ډېر درسونه تیر شو لګ پاتې دي کوشش دا وکړو چې د باقی ورځې په دې روزو کې خې عبادت وکړي بعض خلک صرف تراو تراشي مسخوتن منځتا څه کله ختم وي او بیا چې ختم شي نو بس بیا ارڅ ختم شي د قران پاک ختم دا مطلب نه چې قران ختم شونه بند کا بس المری کی نه کا تاسو خیال کړی وی چې کله قاری صاحب قران پاک ختم کی نو بیا الف لام میم نه شروع کړي اویل شروع کړي ادي د پاره شروع کړي ته قران پاک بیا شروع شولو دا د ختمېدو کتاب نه چې دا ختم شي نه دا د یلو کتاب دا د وجنا کوشش دا کو چې هر منځته جمعه ته خبرپور طریقې سره او بیا روزین آبادم په کار چې دغه اعمال هم د مجاری وي او همدارنګه د مودا درس شروع کړی دا د کې خپل وس مطابق کوشش کوو ته خپل امر شو نور کسانم پکې شریکو جمعات باره کې ما بار خبره کړې ده چې دا جمعات ته د جمعات برکت ته او د الله کور ده او د الله کور سره امداد کول دې بدل کې الله تعالی انسان ته په جنت کې بنگلا جوړي په جنت کې اورته یو ځای جوړي چې ته جمعات سره امداد وکړلو نو جمعات باندې هم خیال کوو زنانو په خدمت کې دا اعلان د سپارون هم دغه پکیمه کې بلې پاتې وي نو کوشش دا کوو چې اخر کې کومه زنانه پاتې شي پکاره چې هغه دواړو حالونو باندې وګرځيږي دی لوی حال او دی وړه حال باندې صدا ټول پکی د بجلیانی د هر څه بند کی هغه نه بعد دغه حال بیا پرېګ دی نو د ما عزتمندو په دې ټولو خبرو باندې الله متپویا او عمل کولو توفیق راکړي دعا او امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله تعالی ته دې موږ ګناهونه معاف کړي یا الله دې موږ مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ باندې رحم وکړي دې موږ والدینو باندې رحم وکړي دې موږ استادانو او مشرانو باندې رحم وکړي یا الله ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي یا الله تعالی موږ د شیطان وسوسونه بچ کړي یا الله تعالی د نفس وسوسونه مو بچ کړي یا الله تعالی د مو هر یو عمل د تار آزاد پاره کې یا الله تعالی د مو په لړ کې اخلاص پیدا کړي د مو په هر عمل کې اخلاص پیدا کړي یا الله تعالی ته مریان اوسته یا الله تعالی ته مو ته جنت د قیامت پورې چې عمل نامه یا په خلاص باندې راکې یا الله تعالی مو ته د قبر سختی آسان کې یا الله مو ته د مرګ سختی آسان کې یا الله تعالی په دنیا کې متانه علاوه بل چته محتاج مکه یا الله تعالی تانه علاوه بل چته مستر ټټي مکه یا الله تعالی علاوه بل چته مستر ټټي مکه یا الله تعالی چا په مخ کې مشر میدا مکه یا الله تعالی مور سوا مکه یا الله تعالی مونږه هغه کار واخلې چې تور باندې خوشاليږي او یا الله ته مونږه هغه کار ما خلص تور باندې خفقېږي یا الله د چا په زړه کې څه قسم ته شری حاجت ته پورا کې یا الله تعالی څوک بیماران دي شفای کامله او تویر کې څوک قرضداري دي قرض نه اخلاص کې څوک بیروزګار دي حلال او روزګار او تویر کې یا الله تعالی څوک هسپتالونو کې دي الله غوي ته هم شفا ور کې یا الله څوک په جیلونو کې دي الله تعالی تاغوي په خیر او خیرت سره رها کې یا الله تعالی په دې ناس ته جمع کې او کوم خلق زده مو دا درس واوري داغه په ځل کې څه قسم ته حاجت وی الله ته پورا کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحابہ اجمعین.